نن به موږ خبره کوو په بویا میک باندې چې بویا میک کې 1 نمبر څنګه نشانات وي او د 2 نمبر څه نشانات وي. موږ به 1 نمبر څنګه پیژنو او موږ ته به څه پته په مارکیټ کې لګي چې 1 نمبر کوم یو دی او 2 نمبر کوم یو دی. خو زه به یو معمولي ریکویسټ وکړم چې کوم ملګرو زما چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کمنټ وکړئ، په ځکه چې په دې زموږ حوصله افزایي کېږي، ستاسو هیڅ هم نه کېږي، زموږ پې حوصله افزایي کېږي. موږ به انشاءالله داسې د نوو ویډیوګانو سره تاسو سره بیا مخاطب کېږو. نو زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. نن به موږ خبره کوو په بویا میک باندې. چېرې بویا میک 1 نمبر به موږ څنګه معلومو چې 1 نمبر کوم یو دی او 2 نمبر کوم یو دی، ځکه چې په مارکیټ کې مختلف میکس راغلي دي، مختلف قیمتونه لري. بویا میک کې 1 نمبر کوم یو دی او 2 نمبر کوم یو دی. نو په مارکیټ کې دا راغلي دي 1 نمبر او 2 نمبر په یو قیمت خرڅېږي، یو ریټ وي، یو پرایس وي، خو څه نشانات نه پېژنو چې 1 نمبر کوم یو دی او 2 نمبر کوم یو دی. نو په دې ویډیو کې به موږ نن تاسو ته ښیو چې 1 نمبر بویا میک کوم یو کېدی شي او 2 نمبر کوم کېدی شي. داسې څلور پنځه شپږ نشانات به موږ تاسو ته ښیو، د هغې نه به تاسو بویا میک 1 نمبر 2 نمبر په اسانه پېژندی شئ. نو د دې وجې نه به تاسو څوک دوکه نه کړي، تاسو ته به 1 نمبر میک میلاو شي، نو تاسو به بیا خوشحاله یئ او ستاسو ویډیوګانې به هم په هغې ښه صفا جوړېږي او ښه ښایسته او ښکلې به جوړېږي. به خبره کوو په بویا میک چې موږ په مارکیټ کې کله بویا میک بای کوو نو 1 نمبر به موږ ته څنګه میلاویږي، اوریجنل به موږ ته څنګه میلاویږي، ځکه چې مارکیټ کې مختلف میکونه راغلي دي. نو 1 نمبر یا 2 نمبر هغې په یو ریټ په یو پرایس خرڅوي. نو ښه خبره دا وي چې موږ ته د مخکې نه پته وي او موږ ته معلومات وي چې یاره موږ بویا میک بای کړو او هغه موږ ته اوریجنل میلاو شي، نو بیا به زموږ کار هم صحیح کوي، زموږ ویډیو ریکارډینګ به هم صحیح راځي. تاسو ته به زه یو څو ټپس وښیم دې کې چې لکه ټپس نمبر 1 چې کوم دی مثلا په بویا 1 او 2 نمبر کې یعنې چې 2 نمبر کوم وي او اوریجنل کوم وي نو هغې کې بیا یو څو خامیانې وي. به تاسو ته زه اوس وښیم. نو 1 نمبر چې کوم بویا میک دی نو دا تصویر به تاسو ته مخامخ ښکاري، دا تصویر یې صفا وي. 2 نمبر چې کوم وي نو دا تصویر د هغې لږ خړ پړ شان وي، داسې خړ شان ښکاري. دواړه چې تاسو داسې یو بل سره مخامخ کېدوئ تاسو ته به صفا پته ولګي چې یاره دې کې دا یو داسې وي لکه چې نیګټیو وي او یو داسې وي لکه صفا تصویر چې وي. بیا نمبر 2 چې کوم دی دا تاسو ته به دا پلاستیک ښکاري، دا بارکوډ یې په دې سایډ دی. د 2 نمبر چې کوم وي نو دا بارکوډ دلته لاندې لګېدلی وي. بیا که دا تاسو داسې بره کړئ نو دلته دا بارکوډ په دې سایډ لګېدلی، که دا تاسو سکین هم کوئ دا QR کوډ نو بس تاسو ته به د 1 نمبر د 2 نمبر بیا هم پته ولګي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو بیا به تاسو وګورئ که دا تاسو ته ښکاري دا مخامخ نو دلته دا بویا لیکلی شوی دی، د بویا سره پرو آډیو سروس لیکلی شوی دی. دا پرو آډیو سروس چې دی دا داسې نریشن لیکلی شوی دی، دا د 1 نمبر نشاني ده. 2 نمبر چې کوم وي نو هغه هم داسې موټه لیکلی شوی لکه څنګه چې دا بویا لیکلی شوی ده. بیا به تاسو ته 3 نمبر کې ښکاري دا مخامخ تصویر، دا چې کوم ګردن شان دی نو په دې باندې داسې لږ بلیک شان لکه نارمل بلیک شان داسې لکیره شان راغلی ده. نو که د 2 نمبر کم میک وي نو په هغې به دا فل بلیک وي او دې کې داسې نارمل شان بلیک ښکاري. دا هم د 1 نمبر نشاني ده. د دې انباکسینګ وکړو، یعنې انباکسینګ خو ما مخکې هم کړی، د دې نه ما میک ایستی دی، په هغې زه تاسو سره لګیا یم خبرې کوم. خو مزید چې دې کې کوم تاسو ته پته ولګي یعنې چې د 1 نمبر او 2 نمبر میک به څنګه پته لګي نو دا موږ د دې نه راوویسته دا ګوتې، دا د دې ګوتې وي، دې کې دا بند وي دا میک. نو 1 نمبر چې کوم وي نو د هغې دا ګوتې به داسې صفا وي، داسې کلیر به وي لکه څنګه چې داسې کلیر ده. 2 نمبر چې کوم وي نو هغه به داسې دانېداره وي، داسې دانهداره شان به وي. د هغې نه پس چې بیا موږ وګورو نو دې کې چې کوم کتابچه پرته ده یعنې هدایاتو دپاره چې کوم د دې هدایت لیکلی شوي دي، کوم هدایاتو مطابق کتابچه ده نو د 1 نمبر چې کوم کتابچه وي نو هغه به داسې کلکه شان وي، داسې تاسو کتی شئ، دا تاسو کتی شئ یعنې داسې کلکه شان به وي. 2 نمبر چې کوم وي نو هغه به ډېره نارمل وي، نرم کاغذ به وي، نو د هغې نه به هم تاسو ته پته لګي چې یاره دا 2 نمبر دی. او ریویو وکړو چې دا بویا میک دی. خو 1 نمبر او 2 نمبر اوس امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ چې یاره 1 نمبر کوم یو وي، 2 نمبر کوم یو وي، نو په دې به تاسو پوه شوي یئ. اوس ماله راکړئ اجازت، د خدای په امان.